ترجمه خو مکمل شوه. اوس په ویترو کې چې کومه دعا ویل کېږي هغې ته ویل کېږي دعای قنوت. دعای قنوت په ویترو کې ماسوتن لمونځ کې په اخریني رکعت کې ویل کېږي. او چې کوم انسان دا ونه وایي پاتې ترې نه شي نو دغه انسان بیا سجده د سهو کوي. دا په لمونځ کې واجب دی ښه دا دعا. نو دا دعای قنوت به انشاءالله سره ترجمې یادو په معنا به ځان پوهې کوو چې د دې څه معنا ده څه ترجمه ده. چې په دې باندې پوه شو نو انشاءالله فایده به ډېره کوي. ښه نو ګورئ تاسو اللهم انا نستعینک ونستغفرک. یا الله موږ ستا نه مدد غواړو او ستا نه بخښنه غواړو. یا الله موږ ستا نه مدد غواړو او بخښنه غواړو. ونؤمنو بک موږ ایمان ساتو په تا باندې. ونتوکل علیک او موږ توکل بروسه ساتو په تا باندې. ونثني علیک الخیر او موږ ټول ښه تعریفونه ستا بیانو یا الله. نو دا ټول چې کوم دی د الله په صفات دي چې یا الله موږ مدد هم غواړو صرف او صرف تا نه غواړو. موږ ایمان هم ساتو صرف او صرف په تا باندې ساتو. موږ چې کوم دی بروسه ساتو صرف او صرف په تا باندې ساتو یا الله. او موږ چې کوم دی ستا ښه تعریفونه بیانو. صحیح شو؟ وګورئ ښه اللهم انا نستعینک ای الله موږ ستا نه مدد غواړو. ونستغفرک او ستا نه بخښنه غواړو. ونؤمنو بک او موږ ایمان ساتو په تا باندې. ونتوکل علیک او موږ بروسه ساتو په تا باندې. ونثني علیک الخیر موږ ستا ښه ډېر تعریف کوو. ښه د الله پاک صفتونه د الله پاک تعریفونه هغه ډېر کوو. اللهم انا نستعینک ای الله موږ ستا نه مدد غواړو. ونستغفرک او ستا نه بخښنه غواړو. ونؤمنو بک موږ په تا باندې ایمان ساتو. ونتوکل علیک موږ بروسه ساتو په تا باندې. ونثني علیک الخیر او موږ ستا ښه ډېر تعریف کوو. او موږ ستا ښه ډېر تعریف کوو یا الله موږ ستا ښه ډېر تعریف کوو.